راغلو ګریزرو په 30000 روپے کله چې سوپر ایشیا والا راغلو هغه چې وکړه چې بيدا خو ګریزر نه سوپر ایشیا بینر هغه پامفلټ په زوم چاله بولې ای ورسه جګړه کا او داغي قیمت 70000 روپے وسول کړو بیا ماته ډاکټرانو ټلیفون وکړو خدای ته وګورئ شروي ما لوزیس یونټو کې او دغه چې کوم میډیکل انسټرومنت دي آلات دي دا سامانونه دي د دې تحقیقات پکار دي دا خپل ته په لوکل لوارانو باندې جوړ شوی دي نوخار سره لوبه کړی دا د نوخار کې څومره سپکاوي بیزتی د نوخار شاملې غورځېدلې دي دا غي حساب کتاب دا پکار دي السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم زم شاجي ګرانو کتونکو موږ نوخار کې موجود یو تاسو د لږ سات مخ کې مونږه د شیشه باندې د نوخار د ټولو نه غټ هسپتال او کوم ځای کې چې ډېر لوی وارداتونه په تیر څه وخت کې شوي دي او اربونو روپو د کرپشن سکینډل او کتابونه او هلته ډالباشي کولو دي او په هغې باندې څه کاروایي نه کېده د نن ډېره لویه کاروایي په قاضي میډیکل کمپلیکس کې شروع شوه اپریشن آغاز شو په لومړۍ مرحله کې د قاضي میډیکل کمپلیکس یو بورډ ممبر ډاکټر جهانگیر او قاضي میډیکل کمپلیکس تعینات ډاکټر نظام دا گرفتار شوی دی دې ټایم کې ورسره نور ساحلیکارم راوستې شوي دي د هغې تفصیلات د هغې ویډیوز د هغې چې کوم معلومات دي به هم تاسو ته دررسو ګرانو کتونکو دې سره مونږ وایو چې قاضي میډیکل کمپلیکس دا د نوخار هغه اساسه ده او هغه غټ هسپتال دی چته چې د دردمندو خلقو په زخمونو باندې مرهم پټای اخونه پکارو نو دغلته د هغې په دردونو کې مسلسل اضافه کېده مونږ په دې باندې مسلسل تاسو سره اواز هم اوچت کړی دی تاسو ته مو د مریضانو فریاد هم در رسولی دی او دې ټایم کې یو جذبه ده په پوره نوخار کې او یو خوشحالي ده چې دومره لوی وارداتان هغې باندې لاس واچولی شو دا وارداتیان دا دې ټایم کې صرف لاس اچول او FIR نه دي قرار واقعي سزا ورکول او بیا د قانون شکنجې ته راوستل او د هغې نه پس د دی نه ریکوري کول کومې چې دغلته بند دربان شوی دی کوم چې دغلته د مریضانو ژوندونو سره کلواړ شوی دی د ډاکټرانو د غفلت په وجه باندې دغلته چې کوم مریضان د ځانه تللي دي د ځانونه یې بایللي دي دې سره سره مونږ به ووایو چې دلته کې په قاضي میډیکل کمپلیکس کې کم په 2 نمبر ډګریانو باندې تعیناتیان شوي دي په 2 نمبر ډګریانو باندې کلاس 4 سیټونو باندې خلک برتي شوي دي او 18 سکیلونو ته او 16 سکیلونو ته رسیدلي دي او لکونه روپو مراعات او تنخواګانې اخیستل شوي دي د دې بھرپور طریقې سره نه صرف انکوایریانې د قانون شکنجې لاندې راوستل او داسې سزا ورکول غواړي او داسې قانوني کاروایی نظر راتلونکي کاروایی کونه غواړي چې عوامي رد عمل به د دې شاته ودرېږي او د نوخار د ځوانان او د نوخار مشران به د دې غلو دا مخونه په دې خپلو موبایلو تاسو ته اوس ښیي او دا به ایا کېږي دا 2024 دی هېڅ هم پټ نه پاتې کېږي قانون د معلومات دا د نوجوان په لاس کې دي زه شادي نن څه صورتحال دی په قاضي میډیکل کمپلیکس افیس صاحب د دې یو خبره خو نه راغله دې جومات دی جومات د الله پاک کور دی په هغې کې لکونه روپۍ یو ټیکهدار کرپشن کړی دی بل اوس دوی انتظارګاه جوړې کړي د قاضي بیک سایډ ته هغې چې جوړې کړي هغې کې خلک چرسونه او سرکټ اسکي او په هغې کې مریضان لوایکین چې کوم راځي هغې ته چیر نشته لکونه روپۍ بغیر ټینډره بیا دی خوا هغه کیپټیریا سره دی خوا بیسمنټ کې یو کانټین و هغې ختمېدو پر دی یو 2-3 کانټینونه د هغه کو هغې خپلو کسانو بندربان دی کولو د پرویز خان دور کې هغې خپل کسان له ورکول او هغې کې ټینډر منډر نشته او په لکونو روپۍ هغې کې کارو شو بلډینګ ودرېدو هغه داسې ولاړ دی ویډیو به هم واچو ویډیو ما سره به نن زه واچوم بل یو ګریزر راغلی ګریزر په 30000 روپۍ کله چې سوپر ایشیا والا راغلو هغې چې وکړه چې بيدا خو ګریزر نه سوپر ایشیا بینر هغه پامفلټ په زوم چاله بولې ای ورسه جګړه وکړه
او د هغې قیمت یې 70,000 روپۍ وصول کړو. بیا ما ته ډاکټرانو ټلیفون وکړو چې خدای ته وګورئ شروي نو زه درته وایم چې دې کې ټیکهدار ولایت هغه په ټول ډسټرکټ کې په هر هسپتال کې ټیکه هغه چا راوستی سابقه PTP والا په ټول هسپتالونو کې ټیکه او په قاضي کې 10,000 روپۍ تنخواه ورکوي 10,000 نه دی چې کوم کاروایي کا دی کې چې کوم نظام ډاکټر نظام دی دا په هیل کې تقریبا چې 3 کروڑ او 2 کروڑ روپۍ غبن شوی هغه چې کوم متاثر خلک وو هغه ته پیسې نه دي میلاو شوي. ما پکې داسې کسان ولیدو ته په خدای کې چې په سیکل راغلي ان سبب په لنډپوزرو کې ګرځي. یو بل یو کلاس 4 چې هغه د یو قاری خاصو هغه یو میډیکل ډایرکټر سره کلاس 4 هغه نن سبارو هغه ډایرکټر دومره لکونه روپۍ زه ته وایم چې په قاضي میډیکل کمپلیکس کې کوم غبن شوی کوم لوټ مار شوی داسې بل چې نه شوی دلته حقیقت خبر و چې کوم منیجمنت راغلی اوس دا چې کومه څومره کسان گرفتار شوي تر اوسه پورې زموږ ذریعه چې کوم تر اوسه پورې ډاکټر جهانگیر سابقه ډینو او بیا پرویز خان جلسو کا نو هغه د بورډ اف گورنر ممبر وایسټو ډاکټر جهانگیر او بل ډاکټر نظام چې خلک دا وایي چې د سره ډیګري 2 نمبر دا او هغه په سیټ کارت وشرو هغه ډاکټر جهانگیر په خپل کمره کې گرفتار کو او نظام د هسپتال په گیټ کې اوچت کو موبایل کې واچو گرفتار کو د میټینګ مبلو سکولو سراغه پاسکول او پای کې چې په سوشل میډیا خبرو چلی نو بیا ما ته په خپل فزاد خودو د هسپتال اس ډی ټی لپاره کو چې مهرباني کی ما ته یو مرز دا میټینګ باندې کوي دا میټینګ داغه د خپل وچ دي کې خور دور کېدو پکې داسې نه پاس کېدو چې بلنا خبره وره دي کې کیلونی هغه راغلي 2 نمبر چې هغه 300 کیلونی تقریبا 100 لک روپے پاگے باندې کی لکه په بازار کې 1 کیلو نه په 119 تا او په 100 دا او هغه دی 25 او په 700 باندې را کړی دا په هسپتال باندې کم جالم ذات سویما چې به ته هر څه کم سړی راغلی لوټ مار کړي او تللی. ګرانو کتونکو دا آغاز دی او آغاز شروع کېدو سره چې کوم هوشربا انکشافات ار روان دي نو مونږ خو تاسو ته مسلسل په دې شیشه باندې چې کومې چغې والي داسې ښکاري الله تعالی غا فریاد اوري نو خار کې دې ټیم کې چې کوم زه همیشه وایم کوم ټیم خلق منتخب کو مخې ته راوستو ینګ انرجیټک ایجوکیټډ او جذبې سره سرشار MNAs MPAs دلته کې چې کوم مشران دي دا غي په سر چې کوم لاسونه پراته دي نو هغه مخلص دي او دا کاروي دا د دې اندیا دا د دې اعلان دی چې مونږ بدلته رول اف لا ام منیج کو قانون بالادستی په ادارو کې قائمو او کدا قانون بالادستی دا نه قائميږي نو بیا به خلق تپوس کوي او اوامر د عمل به د خلاف امراضي فی الحال چې کم موجوده دا کم مونږه خبره وکا زما دي مرګریم دا وی مونږه په دې باندې مسلسل لګیایو چې په جیلی سرټیفیکیټونو په جیلی ډیګریانو باندې دلته د انساني ځانونو سره کلواړ کیږي د دې ډیګریانو د دې برتیانو د دې دا چې څومره برتیانې دغلته شوي دي د ډاکټرانو د ډیګریانو چانبین په کار دی کې به مونږ خبرونه چلور مردخانه شتي په هغې کې چې مونږ کله مونږ چاپو والا مونږ سره مفتي کې ملي مونږ مردخانه کې یو فریزر قیمت 5 کروڑ روپۍ هغې کې چې ته یو مړی راشي او لاش او نامعلومه سوکوي نو هغه پکې هغه لایف ډام هغې کې پروت دي هغه دوی په خزلو کې ایښی نو اتې مونږ روغ په صفایي موکړه نو دوی پکې بیا یو دیوال والې دا مردخانه چې دوی خو یې ډاکټران پر لیبرري کا هغه مردخانه تر اوسه پورې هغه سټارټ نه کا کله چې مړی راشي مړی هغې پوسټمارټم کېږي ډرامه کېږي هلته ډاکټرانو نرسانې هم خوف او ویراس کې چې یو نامعلومه راشي هغه په ګنټو باندې پروت دي نو هلته ډرامه ته بل څه ضرورت یو مریض راغو د هغې لاد به څنګه کوي نو تر اوسه پورې دې مردخانه سټارټ نه کا مردخانه دې کې ګرانو کتونکو سردخانه چې کوم یخ ځای وي او هغې کې بندوبست او هغې کې فریز کېږي او هغه خرابېږي نه هغه شی جوړ شوی نو هغه ضایع شوی دی مونږه تاسو ته ویلي دلته چې کوم آلات دي هغه 2 نمبر اخیستې شوي د هسپتال پوره لفټونه بدل شوي دي هغه په پرایویټ پلازو کې
چې کوم اوریجنل شیزونه دی هغه په پرایویټ کلینیکونو کې په پرایویټ پلازو کې الته لګېدلي دي او دلته 2 نمبر شیزونه راوړي د دې انکوایري په کار او دا ساتنه په کار دي دغه لیفتونه دي بله خبره وره اوس یې د کالج چې کوم نوی بلډینګ جوړ شوی نوی بلډینګ نو هغې کې پوره پلانټ دی هغې کې هغه پلانټ چې کوم دی ناکاره دی بالکل کار پکې نه کوي بل نه ووته اوس دی وایي چې موږ د هغې بلونه روکاو کړي دي خو زه چې اپلوز ما د کالج وزټ وکړو نو هغې کې نه یخوالی او نه پکې ګرموالی هغه انکار په خپله ویره موږ سخت ساړی دا به ګرم وي نه ګرمي نه ګرموالی کو نه یخني کوي نو هغه زما په خیر بیا ما تپوس کو یدې ګیج د کمې جوړ کړی دی نو هغې کې کرپشن شوی او بل هغه نوې کمرې بره د اساس یا کالج کې اوبه راتلي نو دا نوې هماغه خبره چې 2 نمبر چې کوم که ایئر کنډیشن دي هغه سیستم هم 2 نمبر دی که د هیټینګ د سیستم دی هغه هم 2 نمبر دی اکوپمنٹ آلات اپریشن تھیټرو کې ډایلیسس سنټرو کې ډایلیسس یونټو کې او دغلته چې کوم میډیکل انسټرومنټ دي آلات دي دا سامانونه دي د دې تحقیقات پکار دي دا خدلته په لوکل لوارانو باندې جوړ شوي دي نوخار سره لوبه کړې ده د نوخار چې څومره سپکاوی بېعزتي د نوخار شملې غورځېدلې دي د هغې حساب کتاب دا پکار دی ګرانو کتونکو مونږ تاسو له بیا دا خبر درکو چې د قاضي میډیکل کمپلیکس کې د وسیع تر اپریشن د کرپشن خلاف چې کوم کرپشن کې دغلته ګنګا کې دی ټول وارداتیانو کرپټ اهلکارو کرپټ ممبرانو کرپټ ملازمین او غي پکې لاسونه وینځل او د مریضانو په حقوقو باندې ډاکا چوله د غي خلاف یو ډیر لوی اپریشن آغاز شو دا اپریشن اوس زمونږ چې کوم اطلاع ده نو دا متعلقه نور محکمو ته چې هغې کې د اپریشن صحت کارت سره تړلی شوي هسپتالونه هغه هم شمیر دي پرایویټ هسپتالونه پرایویټ ډاکټرونه دا وسیع تر دا به وسیع کېږي د اپریشن دا چې کوم اپریشن دی دا به وسیع کېږي دا به نورو ځایونو ته ځي او چې کوم انکشافات را روان دي تاسو ته نو مونږ چې به کوم چغې والي نو به اوس تاسو ته حقیقت ثابتېږي او تاسو ته به ښکاري سترګې به مو کولو شي چې د نوخار سره انکشافات سوي د قاضي میډیکل کمپلیکس چې کوم ډیران دی د قاضي اسپتال چې کوم ډیران دی ډیران کې هغه خراب ډرپس سیرنج دا به هغه دوباره نه هغه به په کباړي باندې 30-40,000 روپۍ خرڅول د شپې مونږ لګیر کو ویډیو مونږ هغه کې سیاسي اپروچ شو هغه غلې پرېښو او چې کوم آمده پکې شامل وه هغه هم پرېښو او تر اوسه خو د قاضي میډیکل کمپلیکس چې کوم څښا ډیران دی هغه هم خرڅېږي چې اوسنی ډیرانونه خرڅېږي په اسپتال چې وچلي تلو کې ګرانو کتونکو د نوخار سره ګران نوخار سره دا یو خبره کوو چې مونږ تاسو ته مسلسل اواز درکړی دی او هغه حقیقت ثابتېږي هغه تاسو ته رښتیا ښکاره کېږي اوس د نوخار د مشرانو د نوخار د ځوانانو دا فرض دی چې کم دا غله راوځي د دې غلو دا فوټوان دا په دې موبایلو باندې دا چې کم انکوایریانو کې راځي دا چې کم جیلی طریقو سره تعینات شوي دي دا چې کم ستاسو حقوقو سره حقوقو باندې ډاکا چولې ده دا چې کم ستاسو سپکاوی شوی دی دا چې د نوخار شملې غورځېدلې دي د نوخار دا پټکي غورځولې دي د نوخار عزتونه یې دغلته نیلام کړي دي نو د هغې تاسو له اوس تپوس وخت هم راغو او تاسو ته د چې کوم قانوني ادارې دي او کم د اپریشن روان دی او کم ښه کار کېږي نو د هغه ښه کار پشتیباني کول تاسو فرض دی او د خپل خویندو میندو چې کم دلته عزتونه نیلام شوي دي د هغې تپوس وکئ ډېره مننه الله پامان